ویلکم بیک زل بیا هر کلی په خیر راغلی او ستړي مشي پروګرام نن زموږ په کلی کې زم اډي جان یو زل بیا تاسو ډیر زیات د رمضان مبارکي او هغه سره نن اتمه روزه په پاکستان کې خودي دی وکی چې خو خوشاله وي او په حالاتو کې وي او چې کم دی روزم خطرېږي چې چرته هم وي یو زل بیا د هر کلی ویم دا ټایم زموږ پروګرام لایو دی د فیسبوک د لارې هم زموږ د فیسبوک افیشلی پیج دی سنو پښتونخوا په هغه باندې تاسو لایو دا پروګرام کتی شي پروګرام کې موږ سره شرکت کوي شي شرکت کول لپاره چې کله هم تاسو د فیسبوک او پیج ته وزټ وکړئ نو تاسو ته بل دا ویډیو مطلب زموږ پروګرام ملاويږي نو باغی کې به تاسو بیا موږ ته کامنټس کوي شي نو د کامنټس په ذریعہ هم تاسو موږ سره پروګرام کې مرګرتیا کوي شي د نه علاوه موږ کوشش هم کوو چې تاسو کالز میسجز هغه هم موږ شامل کوو په پروګرام کې تاسو چې کوم رائے وي کوم سجیشن وي کوم خبري وي هغه زموږ د پاره ملغلري دي او هغه به موږ په پروګرام کې لازمی هم کوشش کوو چې تاسو کامنټس میسجز سره تاسو کالز هم لازمی وي کچرته تاسو کال نشي کوي یا بل داسې سم مسلې وي نو تاسو موږ ته میسج هم کوي شي میسج کولو طریقه کار هم دادي چې تاسو د خپل موبایل راډ اپشن نه بولی کوي کې پی کې سپیس باور کې میسج به تیار کې راو بلګي پدری 88 نن زموږ یو کوشش هم داسي وي چې موږ پسنوي موضوع باندې پسنوي کیسه باندې خبري وکړو ځکه چې د وخت ضرورت هم صدا سي دي لکه تاسو سوچ کړی وي زموږ ډیره زیات داسې مسلې دي چې هغه مطلب وسبر یا چا ډیسکس کړي هم نوي او زیات تر خلک غواړي چې یار د دې حواله سره موږ ته معلومات ملاو شي او موږ په دې باندې خبرې تری وکړو یا د خې ولې سره سواورو نو موږ کوشش کوو زموږ همیشه د پاره یو سوچ روان دي چې مونږ سنوي راوړو په سنوي خبره باندې مونږ خبري وکړو تاسو ته هم او تاسو هم دا غي والے سره سنوي واوري نو دې حواله سره به مونږ کوشش کوو لکه څنګه چې تاسو ته پته دا زمونږ چې کم د دیهات د کلی نوجوانان دي او کم زمونږ د خار نوجوانان دي مطلب په خارونو کې کم خلک پاتې کی د دې منس کې کومو ګورو چې د تاسو چیلنجز دي او د چا د پاره مطلب مختلف چیلنجز دي کاغه د تعلیمي حواله سره دي کاغه د روزګار حواله سره دي کاغه د لایف حواله سره دي داسې ډیری کیسې او یا دین علاوه کا مطلب یو زیته اکسس وی یو نوې خبر وی یو نوې کیسه وی نو هاي ولې سره هم چې کم دی بیا د خار او د کلی چې کم زمونږ نوجوانان دی هغه ته سس چیلنجز دی هغه ته سس مسلې دی بدی به حواله سره به هم خبرې طریقو او دین علاوه مونږ کوشش کوو چې زمونږ نن سبا چې کم ارتفیشل انټيليجنس چې کم یو اي اي دی هغه زمونږ په ژوندونو کې زمونږ د ژوندونو سره زمونږ چې کم صحافت دی نن سبا چې کم صحافت کې یو کم صحافت روان دی هغه حواله سره به هم مونږ دا خبرې کوو چې آیا هغه سومه اثرات دي زمونږ د صحافت کې او د صحافیانو په ژوندۍ کې په دې ټولو حواله سره به خبرې تری هم کوو تاسو کال میسجز چې کم دی هغه هم را روان دي زه به کوشش کوم چې کالز ته هم لاړ شم میسج ته هم لاړ شم هغه نه مخکې تاسو ته هم یو ریکوست دی چې لایو ګوري کوم مرګري دا پروګرام د فیسبوک د لارې نو هغه ټولو ته هم یو ریکوست چې پلیز هغه تاسو لازمی هم مخکې شیر کړئ چې هغه نه نور خلک ته هم نور خلک هم واوري نور خلک هم راشي په دې پروګرام کې موږ سره مرګرتیا وکي نو ګورو کچرته مونږه ول خبره کو زمونږه چې کم شهري چې کم د خارونو اوسیدونکو او کم د کلی د دیهاتونو چې کم اوسیدونکو نوجوانان دي هغه چیلنجونه او هغه ته مسلې مسائل خیر په دې به تاسو نه هم زه حاله والا خلم چې تاسو په نظر کې سدي که سوچو کوي د هر ملک د هر ریاست چې کم سرمایه د هغه وی نوجوانان چې کم نسل وی نو په دې کې کتمنګو ګورو مختلف داسې ډیر زیات زمونږ په ملک کې که په خارونو کې دي هغه ته هم ډیر زیات چیلنجز دي او که په مطلب دیهات کې دي په کلو کې دي هغه ته خو اسه هم ډیر زیات دي نو په دې حواله سره به موږ خبرې تری کوو چې د پاره چې کم مسایل دي کمی کیسې دي کم چیلنجز دي زمونږ په نظر کې هم کوم وګورو نو پاره کې ډیر داسې خبرې دي چې کوم وایو چې شهري چې کوم نوجوانان دي کوم زموږ ځوانان دي هغه د پاره
او باغې کې د کلی چې کم خلک دي بدی کې غټه کومه دا سوچو کو په دې خبره باندې چې هغه ته اول کومه د دې جدید دور خبره کوو په دې جدید دور کې د کلی دیهاتونو خلکو ته چې کم دي هغه ته چې کم دي چې کم ایڈوانس ټیکنالوژي یا چې کم د جدید دور کم ټیکنالوژي روانه ده او په دې کې سکیږي س چینج دي سب کې نوې تازه خبرې راځي نو هغه زیات نه زیات چې کم فیسیلیټیز دي هغه د خار خلکو ته ډیر زیات ځکه چې هلته اکسس او تک ځانوي نت فیسیلیټي ورته د نتورک مسل نه وي ورته نو په دې وجه باندې هغې ته مطلب فیسیلیټي سنا سشتي د دیهات د خلکو نه زیات او دې نه علاوه که مونږ وګورو نو هغې ته نور هم داسې ډېرې زیات دي چې کوم د دیهات خلک دي هغې ته ډېرې زیات مسلې وي که مونږ وګورو هلته د بېروزګاري هلته د تعلیمي نظام چې کوم دی هغه او ورسره د غربت چې کوم لکیر دی هغې نه لاندې وي نو داسې ډېرې زیاتې خبرې او دې نه علاوه موږ په دې هم خبرې کوو چې کوم مصنوعي ذهانت دی ای آی چې کوم ارټیفیشل انټیلیجنت دی هغه او هغې د صحافت په دنیا کې څه انقلاب برپا کو هغې د صحافت په دنیا کې څنګه یو چینج راوسته څومره اثرات پرې راغلل که تاسو سوچ کړي وي نن سبا هر سړی چې کوم دی بس صحافي دی هر سړی صحافت کوي ځکه که تاسو سوچ کړي وي نو مختلف داسې ریپورټس او داسې خبرې چې هغه ای آی تا دپاره په خپل جرنیټ کې مخکې د یو ریپورټ یا یو کالم لیکل دا ډېر مشکل کار او یو ریپورټ لیکل په هغې کې هغه تحقیقات کول په هغې کې انویسټیګیشن کول نو هغه ډېر مشکل کار نن سبا د ارټیفیشل انټیلیجنس ځکه چې د جدید دور دی نو په دې وجه باندې زیاتر چې کم دی خلک په دې باندې ریپورټس کوي او ډېر غټ میډیا چې کم سنټر دی هغې ته هم ډېر زیات د دې ځینه سیزنه ډېر زیات مسلې او اثرات راځي مطلب د هغې باندې ډېر زیات اثرات راغلي دي نو دې نه علاوه اول مونږ خبرې کوو چې کوم زمونږ شهري نوجوانان دي هغې ته زیاتې مطلب که مونږ سوچ وکړو نو هغې ته تعلیمي ادارې د جدید دور او د جدید د سهولیات د تعلیم چې کم دی هغه ډېر زیات آرام سره ورته اکسس وي هغه ورته مطلب که تاسو سوچ وکړئ نو هغه پرایمري نه واله د تعلیم سټارټ نه واله تر اخره پورې چې کوم هایر ایجوکیشن وي نو هغه دلته ډېر ایزي وي مطلب د کور سره په دروازه ځکه چې هغې په سټي کې پاتې کېږي نو د کم چې د دیهات زمونږ خلک دي هغې ته د تعلیمي ادارو ډېر غټه مسله اول خو سکولونه نشته دي بیا که سکولونه وي هم نو هغې هغه سټنډرډ نه دی ځکه چې په هغې باندې چک اینډ بیلنس نه وي هغه لرې دیهاتونو کې چېرته په کالونو کې یو نیم ځل داسې وي چې هغې چک اینډ بیلنس دپاره چې کوم ټیمونه دي هغه لاړ شي او هغه وګوري نو په دې وجه باندې هلته د تعلیم چې کومه ده هغه ډېره زیاته کمې ده او چې کوم د شهري نوجوانان دي نو هغې ته تعلیم ډېر ښه میلاویږي او دې سره که موږ دا خبره هم کوو چې مطلب دلته که موږ وګورو په کلي په دیهاتونو کې هغه شانته کې چې کوم پرایویټ ایجوکیشن انسټیټیوټ دي هغه هم ډېره زیاته کمي ده داسې چند یو به وي چې هغه هم په هغې لیول نه وي چې مطلب صرف بیا په هغې کې هغه خلک خپل ماشومان او خپل نوجوانان دغه کولی شي چې هغې لږ صاحب حیثیت وي او دې نه علاوه په ښار کې چې کوم دی تا ته په هر ځای کې میلاویږي هر ډور مطلب ډور سټیپ باندې تا ته میلاویږي او داسې نورې هم ډېرې زیاتې خبرې که مونږ کوو نو سکولونه کالجونه یونیورسټیانې ما اول هم په دې باندې خبره وکړه او بیا دې سره که مونږ وګورو هلته د بېروزګارۍ داسې نورې ډېرې زیاتې مسلې وي هغې خلکو ته هغې ته ډېر زیات چیلنجز وي ځکه چې د دیهات او د کلي خلک چې کوم دي هغه په خپله محنت هم کوي مزدوري کوي څه وګټي نو په هغې باندې د تعلیم او د تعلیم دپاره مخکې چې کوم دی لارې جوړوي او دې سره د ښار چې کوم نوجوانان دي نو هغې ته جاب آرام سره میلاو شي ځکه چې هغه که غواړي که نه که هغه مطلب لږ لیولي هم هغه لیول نه وي صاحب حیثیت نه وي نو هغه بس داسې کولی شي چې مطلب لږ د عمر شي نو هغې ته جاب آرام سره میلاویږي هلته ورکوټي جاب میلاو شي ورته په دې ښارونو کې به تاسو کتلي واړه جابونه خلک شروع کړي چې په هغې باندې د خپل تعلیمي اخراجات چې کوم دي هغه پوره کوي نو په دیهات کې داسې هم نشته دی دا به انتها ډېر زیات دغه پکې راځي او دې سره که مونږ وګورو نو په دې کې بیا دا هم شته زموږ ثقافت او زموږ سوشل او ثقافتي چې کوم چیلنجونه مونږ ته دي هغه هم په ښار او په کلي کې ډېر زیات چینجز دی په دې سیزونو کې که مونږ وګورو اوله غټه خبره د جدید دور او د جدید دور ټیکنالوژي موال هم په څو خبرې وکړي چې په دې کې ډېر زیات چیلنجز او ډېر زیات داسې ایشوز شته چې هغه زموږ د دیهات او د ښار په خلکو کې ډېر زیات
زیات وي. نو که موږ وګورو نو په ښار کې بالکل ښه انټرنیټ، سمارټ فون، جدید ټیکنالوجیز، نوي خبرونه، نوي مطلب آنلاین کارونه کول. ډېر خلک به تاسو کتلي وي هغه آنلاین ارنینګ شروع کړي، مختلف بزنس کوي، پروډکټس خرڅوي، څوک څه کوي، مارکیټینګ کوي، مختلف داسې څیزونه دي چې هغه په ښار کې تاسو ته ملاوېدی شي او په سوشل میډیا باندې په هر لیول باندې هغه کوشش کوي هغه مطلب هغه ته اکسس ایزي وي، ځکه چې په دیهات کې تا ته هغه سایډ هغه شاین تا ته فیسیلیټیز نه ملاویږي، هغه د سپیشلی د انټرنیټ وغیره داسې ډېر څیزونو. او بیا که ملاویږي هم هغه به هم په داسې حد کې وي چې مطلب ته یو څیز یا ډاونلوډ کوي یا اپلوډ کوي نو هغې کې مطلب ستا پوره ورځ ضایع کېږي. نو په دې وجه باندې د ښار او د دیهات ډېر داسې نوجوانان دي چې مطلب چې کوم زمونږ د دیهاتونو د کلو چې کوم نوجوانان دي هغې ته ډېر زیات داسې چیلنجز شته او ډېر زیات مسلې دي. او دې نه علاوه که مونږ خبرې ترې وکړو ما نه خبرې زیاتېږي هم تاسو کال میسج ته به هم زمونږ که چې کوم نن سبا جدید دور کې اے آئی چې کوم ورته وایي آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذهانت، د دې په صحافت نور هم د دنیا ډېر داسې کارونه دي چې مطلب نور ډېر اپلیکیشنز یې داسې وروستو پرېښودل چې کوم به تاسو کتل چې خلکو به ډېر زیات په هغې باندې توجه کوله. خو اے آئی څه داسې راوړل چې هغې نه د دنیا کم هم کوېسچن کوي، په کم زبان کې کوي، څه ترې غواړې، څه ریپورټس پرې جوړوي، څه نوټس پرې جوړوي، یعنی د دنیا هر یو کار ستا دپاره اے آئی چې کوم دی ایزي کړی دی. او په دې کې به زه مونږ نن صرف او صرف دلته د صحافت حوالې سره خبره وه چې په صحافت باندې دومره زیات د دې اثرات ولې راغو. اصل کې که تاسو سوچ کړي مخکې به مطلب اوس هم داسې دی چې کوم جرنلیست دي، کوم صحافیان دي، نو هغه همیشه هر یو ځای ته ګوري، هر انګل ته ګوري. که هغه یو ریپورټ تیاروي نو هغه هر انګل ته ګوري په کم تاریخ دا ولې شوي دي، چا وکړو او په کم ځای کې وشو او د دې بیک ګراوند باندې سو دا مسله د کم ځای نه را روان. نو مطلب داسې ډېر زیات انویسټیګیټ مطلب هغه انویسټیګیټ کوي، نو هغې تجربې کوي نو هغې نه پس راشي هغه یو ریپورټ جوړ کړي او هغه یو کالم ولي کی مطلب هغې څه تیر شوي. خو که نن سبا مونږ خبره وکړو زمونږ د اے آئی، نو اے آئی څه داسې حد ته مونږ را رسولي یو چې اے آئی مطلب د دنیا مطلب څه هم ترې وغواړه. خلکو اوس هر سړی صحافي شوی دی، ریپورټونه جوړوي، خپل د ځانه یو سټورۍ ورته ووایي چې دا سټورۍ زه جوړول غواړم، دا ریپورټ جوړول غواړم. هغه اے آئی چې کوم دی مصنوعي ذهانت چې کوم دی کې آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی هغه ورته هر څه جوړ کړي. نو دې نه زمونږ چې کوم غټ غټ میډیا سنټرز دي، میډیا هاوسز دي، په هغې باندې هم ډېر زیات اثرات را روان دي. او په دې کې مسلې هم شته، په دې کې ډېر زیات د دې سایډ افیکټ هم دي. که تاسو سوچ کړئ ما ول یو خبره وکړه چې بغیر تحقیق پکې نه وي په دې ریپورټونو کې. مطلب دا خلک بس زر ورکي وي ریپورټ راته جوړ کار سړی چې کوم دی ریپورټونه جوړوه څه کوه، نو بغیر تحقیق او بغیر فیکټ نه چې کوم دی بس هغه ستا دپاره غلط خبرونه، جوټي خبرې، داسې ډېرې مسلې راځي چې هغې باندې پکار هم دی، په دې باندې چک اینډ بیلنس پکار هم دی چې مطلب څوک هم داسې څه اکټیویټي کوي نو هغې دپاره د ګورمنټ د سایډه داسې څه کېږي. او دینه حقیقت دا درته ووایم چې د دې نه صحافیانو ته بې انتها ډېرې مسلې دي، د دې باندې ډېر زیات اثر یې راغلی، ځکه چې د دې د وجې مخکې به صحافیان ناستو، ریپورټونه به یې لیکل، کالم به یې لیکل، هغه به خبرونه لیکل، څه به یې لیکل، څه به مطلب جواب و د خلکو سره. اوس آرټیفیشل انټیلیجنس د صحافیانو دپاره دا هم ډېرې زیاتې مسلې جوړې کړي چې هغې د وجې د صحافیانو نوکریانې په خطرې کې شوې. ډېر صحافیان، ډېر میډیا هاوس چې کوم دی هغه صحافیان فارغ، ځکه چې هغې سره اے آئی دی او اے آئی ورته د ټولو صحافیانو د هر چا وله کار کوي. نو په دې وجه باندې چې کوم دی که موږ دا ووایو چې هغې ډېر یو مددګار هم ثابت کېږي اے آئی زموږ په ژوندونو کې، خو هغې سره سره انساني چې کوم جابز دي یا د انسانانو دپاره کوم سورسز دي هغه هم ورسره ختمېږي. یعنې هو خبرې رانه ډېرې کېږي، اوږدېږي، نو کوشش به کوو چې موږ تاسو سره هم خبرې ترې وکړو. ستاسو چې کوم زموږ د شهري او دیهي چې کوم زموږ نوجوانان دي هغې ته چیلنجز باندې هم تاسو نه واورو، او هغې سره سره که تاسو د اے آئی یا مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس حوالې سره څه ویل غواړئ خپل رای هم موږ ته راکولی شي او موږ نه تپوس هم کوی شي. زه به کالرانو ته کالر موږ سره دی څوک دی د کم ځای دی په 09154 به موږ کوشش کوو چې زر تر زره کالر ته ورشو. دی هم په انتظار دی راته میسیز کامنټس هم چې کوم را روان دي هغه به هم موږ
شامل حیات خان صاحب السلام علیکم علیہ السلام بھائی جان دعاګانو کې می یاد ساتي مننه الله دې خوشاله ذاته بیت الله وزیر سلام کړي وعلیکم السلام یقین وہ طاقت ہے جو صحرا میں بھی بہتا پانی دکھا سکتا ہے السلام علیکم میں ہوں عبدالله ملاخل فرام لاهور ویلکم ټو د ډیره مننه او شیرینګ لازمی هم وکړي چې څومره مرګري دا ټایم لای ګوري زموږ دا پروګرام نو هغه ته پکار دی چې هغه لایو شیر هم کی چې نورو مرګرو ته هم زموږ आवाज ورسي ورسمه کالر ته په 0515103 فرست کالر ګورو چې څوک دی او د کم ځای دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي شکر الله کرم تاسو په خیر راغو ستړي مشه مننه ارور می څوک دی او د کم ځای نه زه ابرار افریدي جمرود څوک ابرار افریدي ابرار خان څنګه یې شکر الله کرم تاسو دعا ده زه بالکل ټیک ټاک یم ابرار بھائی پروګرام دی واورېدو دا ټاپک دی واورېدو څه ویل غواړي په کم مینه دی اورېدلې کنه ټاپک لګراته وایي زمونږ چې کوم د خارونو او چې کوم نوجوانان دي په کم خار کې ژوند کوي او کم خلک په دیهاتونو کې په کلو کې ژوند کوي هغه ته چې کوم چیلنجز دي آیا په دې کې دیهات ته ډیر زیات چیلنجز دي د دیهاتو خلکو ته او کنه زمونږ چې کوم د خارونو دي نوجوانان یاره چیلنج خو که مونږ په نظر واچو بعیدا مونږ کلو نوجوانان چې کوم دي دوه ته ډېر چیلنج دي ځکه چې دوه ته د تعلیم غټه مسله تعلیم ده حقیقت خبره ده اوس لکه زمونږ تعلیم چې یو سړی مطلب میټریک پاس کی نو بیا سوچ کوي چې اوس به کم خار کی کم کالج کې مطلب ځان لا اډمیشن کوم کنه بالکل نو لکه زیات تر د زموږ د کلیوالو نوجوانانو ته نمبر چیلنج زیات حقیقت خبره او دا راته بل الحمدلله زموږ د کلیوالو نوجوان چې کوم دي د وجرې او د دې په هغه باندې ډېر خپوي دي او ثقافت او د دې سيزونو نه ډېر پوي دي ډېر خبر دي کنه مطلب خار خلکو نه مطلب بیا کلی ژوند لخره بالکل دا صحیح خبر لکه مشکلات څخه کلی کې خو ژوند مطلب ډېر خره دا حقیقت خبره ده او دا راته وایي چې چرته دی دغه ارتفیشل انټيليجنس باندې کار کړی دی جی دا اي اي باندې کار کړی دی ارتفیشل انټيليجنس چې کوم دی نه جی نه دی باندې کار نه دی ها ډیره مننه دی کوم ثانک یو چې کال دی وکړو ډیره مننه او بلدا روزي میاشت الحمدلله برکتی میاشت حقیقت دی او دا ډیره صبر میاشت نو موږ ټول لپاره دي چې صبر هم وکړو او د یو بل پکې خیال هم وساتو ظلم نه ځان وساتو بالکل ډیره ښکلې خبرې برا مونږ دا کو بس بیا ځان نه بالکل هغه خلک جوړ کو چې اوس پیګو چې دا شی زمونږ په کار کې دی نو هغه عمره مونږ ظالمان شو دا سي دي سړی مجبور نو مونږ غلطه پیدا ولې دي نه چې لږ ځان وساتو حقیقت خبره دی دا پرون هم ډیره مننه ثانک یو دی کوم دا مونږ سره ابرار د جمرود نه دا ټایم جنید هم چې کی مده د میرا ډیر ګور مرګرای جنید خان هم دا ټایم چې لایو جان کړي ډیره مننه کو ثانک یو شیرینګ وکي لازمی خبرې ترې زمونږ روان دي د خار او د کلی د نوجوانانو چې کوم چیلنجز دی او د سره سره زمونږ اي اي چې کوم د ارتفیشل انټيليجنس هغه زمونږ د صحافیانو د صحافت په دنیا کې څومره زیات اثر دی په دې حواله سره زمونږ ډیټیل سره خبرې هم وشوي خو بیا هم مونږ ګورو چې مونږ ته کال باندې څوک راځي او سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي مهرباني رور مې څوک ته د کم زینا فرحان افریدي ولی نن د جمرود ولا ټیکا غشتر چې تاسو به ټول کارونه کوي بس مهنت کوو مننه د کوم فرحان سو ویل غواړي موضوع دی اورېدلې ده جی اورېدلې مې ده خاصه باندې خبرې کول غواړي اي اي باندې خبرې کول غواړي او کنه زمونږ خار او د کلی په ژوند د خار او د کلی په ژوند باندې خبرې وکم چې زما سره موبایل نشته د کلی په ژوند کې سکون وي او د خار په ژوند کې سہولت وي بالکل په خار کې هر څه وي بجلی شو گیس ولا هر څه وي سکولونه وي او په کلی کې سکولونه او کالجونه او دا شاینه کثرت سره نه وي بالکل دا خبره مې بس کوله نو تاسو وایي ته کم یو ډیر ژوند خوښتي بس د کلی ژوند خره بس دا تاریخ دی کلونه نه خو کې نشته او کالجونه نه خدا دی چې بیا ډیر خلک وایي کنه چې دا اوس کوم جدید دور روان دی نو دې سره مقابله څنګه کوي دې سره بس ضرورت ورته کول پکار دي ځکه چې د دغه نه بغیر هم څنګه کیږي
دا خو دی مننه دی کوم. تانک یو جنت خانه چې فرحان خانه چې کال دی وکړو. مهرباني. تانک یو فرحان خانو. او حقیقت دی وګورئ زمونږ د کلي زه همیشه د پاره په کلو باندې ډېر زیات خبر کو. زما خپل هم ډېر زیات خوښ دی چې په کلي کې ژوند او په کلي کې هغه ساده ژوند او هغه خپلوالي او مینه محبت. خو که مونږ خبره وکړو نن سبا چې کوم جدید دور روان دی، د هر سړي یو سوچ روان دی چې یار زما کوم نوی جنریشن دی، زمونږ ماشومان چې کوم اوس راځي مخکې، هغه د جدید دور چې کوم مقابلې دي، کوم چیلنجز دي، نو هغې دپاره تیارېدو دپاره او په هغې کې خپل ټایم یا خپل زندگی سروایو کولو دپاره بیا مونږ څه کوو، مونږ د ښارونو سایډ ته چې کوم دی روخ کوو. وجه دا دی چې په هغې کې په ښار کې کم ماشوم کم ټایم تیر کړي وي، رالوی شوي وي، هغې هلته ایجوکیشن او د هغې تربیت شوي، نو هغه د جدید دور چې کوم څه نوي ټیکنالوجیز را روان دي، کوم دور نور جدید کیږي، نو هغې چیلنجز دپاره مخکې کې تیار وي. نو دې وجې نه هر سړی خپل د خوښې ژوند پریښي وي، د کلی ژوند هغه راغلی وي ښارونو ته. اینی ہو جنید یہی چھے ہمارے علاقے میں نیٹ ورک 4G کام نہیں کرتا، ہم آج کی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. AI تو بہت دور کی بات ہے، امن بس خواب ہی رہ گئی ہے. آپ آواز اٹھائیں ہمارے جنوبی وزیرستان پر کے لیے. بالکل جنید خان خبره کړی دم چې د میژه په علاقې کښې مطلب په دې جدید دور شي چې خلک پته نشته دی چې په یو کلیک باندې پیرا دنیو ته مطلب جون رسوي، لکه څرنګه چې AI خبره شوې دو میژه دلته ډسکس کړي دو هغه داسې نورې. خو د میژ د وزیرستان اپار یا چې کومه د میژه د علاقې دي، د میژه دیهاتي نه دي، زمونږ چې کومه سابقه فاټا یعنی ایریاز دي، کوم مرجډ ایریاز دي، نو په هغې کې نیټورک نشته دی، په هغې کې نیټ نشته دی، په هغې کې د امن حوالې سره د خبره وکړه چې امن نشته دی. حقیقت خبره ده که مونږ د جدید دور ته وګورو، مونږ هغې خلکو ته وګورو، نو زه دا ویم چې هغه پته نشته دی کومې صدۍ والا ژوند تېروي په دې علاقو کې. هغه دا نه دی چې هغه په خپل چایز باندې تېروي، دا خلک د مجبورۍ د لاسه چې کوم دلته وخت تېروي. هغه خلک خار نشي افورډ کولی، هغې به په ښار کې دومره دغه نه وي حیثیت چې هغې په ښار کې خپل ماشومانو ته سبق وایي، خپل فیملی چې کومه دی هغه د امن دپاره راولي. نو په کار دا دی دا د ریاست او دا زمونږ چې کوم مشران دي دا د هغې حق دی او به دا زمونږ په هغې باندې رایټ دی چې هغې مونږ آواز هم اوچت کو چې اول په ژوند کې ګوري په دنیا کې د هر څه نه اول څه دی امن. ډیره مننه. تانک یو جنید خان. او زما یو بل کالر سره خبرې کوم بیا مانه خو هلته د لایف ټایم هم ډېر زیات لاړو مخکې. یو کالر ته ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. شاهد د جناکون نه. جی شاهده څنګه یې؟ یا ایډی بھائی شکر دی. څه ویل غواړې شاهد؟ والا بس ایډی بھائی اوس مې ریډو لګو دوم مو که تاسو پروګرامونه نشته اوس که نه؟ مو پروګرام خو شته دی، شروع دی. کولی پاره د خو مې اورېدلی و، پرون دی اورېدلی و، نن دا هم شروع دی. بس مو چې کال ورته وکړمه مو چې ایډی بھائی ټاپک هم اورېده نه ویر شو. ماشاءالله دومره زر د نه ویر شو. ټوله ذهن مو داسې لږ کمزوری غوندې ده. الله دې ښه کړه. ډېره مننه دی. که څه میسج ورکول غواړي ایډی بھائی بس روژې پورې که به ټاپک وکړم. ایډی بھائی روژه ده که نه چې غریبانو ته ملویږي لږ خیر ده لږ چای ورکوم خو چې روژه پې صحیح خبره ده. ایډی بھائی مدثر بھائی کلام ورته ولږ ونه لګوي. څنګه؟ مدثر بھائی کلام بالکل بیا ولګوم. بس ایډی بھائی ګوره زه په تا یم. ډېره مننه. تانک یو شاهد ورورو. ډېره مننه. تانک یو. زما یو دوه درې نور کالرانو سره هم خبرې تېرې کوم په دې حوالې سره. زموږ د کومه نن موضوع ده په دې حوالې سره روژه هم ده، خو مونږ کوشش کوو چې داسې نارملي مونږ خبرې تېرې هم کوو. او تاسو چې کوم زموږ لایف دا ټایم ګورئ نو کوشش کوئ چې خپل د فیسبوک د لارې نه هغه شیر هم کوئ د نورو ډېرو ملګرو سره. او دې نه علاوه کالز کوئ په 05154 ټایم هم را سره ډېر زیات شارټ دی، خو اني هو مونږ به کوشش کوو چې زر نظر پدې کې موږ د هر سره کور کو. تاسو چې کوم سجیشن دي کوم خبرې دی هغه هم موږ واخلو. السلام علیکم. وعلیکم ایډی بھائی ستړی مشه. وعلیکم سلام. عبدالله خان ستړی مشي.
ډېره من بس پروګرام پر فیسبوک باندې لایو ګورو ډېر څه فن کوي دې به لکه نن سبا چې وګورې د بل څومره ځوانان دي لیکن وکړه دا سوشل میډیا چې دي لیکن وکړه بیخي زیات پریشانه کړي حقیقت خبره ده لکه اکثره لکه موږ د بلوچستان والا وګورئ لیکن وکړه هغه بیا بیخي زیات پریشانه کړي سوشل میډیا بالکل دغه له وجې بغاوت هم بیخي زیاته او سپیشلي داسې ډېر غلط پوسټونه روان دي عدنان ایډي بھائی پرون هم یو پوسټ ماته راغی لیکن وکړه راته سکرین شاټ هم درواته هغه کې لیکلي په یو کیل کې 1100 فوجیان وایي هغه انکار یې وکړ وایي موږ ډیفټین نه کوو ریټرنمنټ وکړو نو دا ټول داسې غلط شیان افغاني پیلاوي که نه حقیقت دی چې د دې وجې نه دا چې کوم د اے آی د دې د وجې نه ډېر زیات داسې غلط خبرونه چلیږي بالکل ته یقین وکړه دا غلط خبرونه چې بیا د کوم عوام ده هغه بیا نور هم مایوسي ښکار کېږي که نه بالکل زموږ ته په کوم د غلط نیوز موږ ډډه وکړو که نه ډېره ښه خبره ده بالکل دې خو ښکلې خبرې دې وکړې ډېره مننه تانکیو خوشحاله اوسئ حمدالله ملاخیلو موږ سره او خبره لکه څنګه چې ده وکړه چې زیاتر مطلب غلط خبرونه دا اصل کې چې دا کم جدید دور راځي جدید دور لګیا دی اوس لکه ما د اے آی خبره د لوکړه نن سبا هر سړی صحافي دی بس په اے آی باندې ارټیفیشل انټیلیجنس چې کوم مصنوعي ذهانت وته په دې وجه باندې سدي خبرونه تیاروه او غلط ریپورټونه تیاروه کالمز تیاروه خلکو ډېر ښکلي لیکلي کړي دي دا ټول د دې کمال دی او د دې د وجې چې کوم دی په معاشره کې غلط خبرونه جوټي خبرې غلطه افواګانې دا سیزونه هم ډېر زیات راځي کالر دی خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تر پر ستړی ماشي الله دې خوشحال کته خیر او جاده خادو الحمدلله تر پر په ویلې جو په سټي باندې به دا خبره وکړه چې په ویلې چې دا خصوصیت دی چې د دغو خلکو او بدنونه او عمرونه خولي وي هر شي خولي وي سټي د خلکو هغه شي نه وي دا میک اپ وی کنه بل خبره ده ته کوم چې دلته نیچرلی هوا هر یو شی خولای صفه ستره ته به بیسیکلی په خپلند یو کلی وی په سټي کې به بالکل 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 وزم د یو کلیم د یو وطن یم نو د سټي چې کومه فیسیلیټیز دي دا د ایغو د مینا ډېری دي په هر شوبه کې نه خدي خو د بدن یا د موسم یا د آرام یا د خوراک د دغه شی په لیول کې د مینا دون نه دي خولي نو د موزړه تر پر دا وی کنه چې په خپل کلی کې څملم خورم څخم ابو هوای هغه یوز کوم ودا شي نه ونور فیسیلیټیز لا خپلای خیر لا کوزګم نو دونه مم خوښ حقیقت خبره ده خو اصل کې که جدید دور خبره وکړو په دې کې چې کوم د هر خلک دی هغه جدید دور د مقابله د پاره ډیر مخکې دي ډیر مخکې سلام مخکې ولته هر یو شایسته التموله په کلی کې همول هغه فیسیلیټیز نشته خو د مو چې کوم دي کارخونه د مو نیټ د مو ډیرو شاینو مولا ایشو و د مو وطن چې کوم دی اپ د غنورو شاینو څله خلای چې الودگی ګندګيري د شاینه پکې نشته نیچرلی هر یو شای خپل چې پکې کم وي هغه پکې شور او هغه پکې نشته روم هر یو شای د فټ فټ د مخ صحت عمرونه مخکې به خلکو په هاټو په کورونو کې وسدل دغه عمرونه به ډیرو نن سبو خلکو په خیا بده جوړې کړي دوه عمرونه وسره کم شل ورڅ زه ټول په یقین سره وایم چې ته د هاټو په کول کې رهن سهن کوا دي ته به هر یو شای فټ فټ وي دا مولا یو مشر دا خبره کړی حقیقت خبره ده بالکل داسې خبرې دي خوشحال دی غوړه دی الله نه ډیره خوشاله خبرې دی وکړه یو بلال جان د سپیشل سلام کوي وعلیکم السلام د مو ورته ډیر سلامونه تانکیو د کوم امین خان مونږ سره امین خان هم خبرې تیری وکړي د مونږه د خار او د کلی په زندگی باندې دوی چې د مخبل ډیر زیاته خو خدای حقیقت دی چې د خار او د کلی په زندگی کې مونږ خبرې کوو نو حقیقت چې د کلی زندگی ډیره خوندور وي ډیره د ټینشنونو فری وي خو یو خبره چې زه کوم چې کم خلک مطلب په دې سوچ کې پروت دی حقیقت دی چې مزه وي پکې خو یو ټایم نه پاس چې کله د سترګې اوچتې کې او یار د هر خلک کم ځای ته ورسېدو بیا چې کوم د هغې ټایم کې سړی افسوس کوي چې افسوس زه په ټایم تللی وم خپل ماشومان په ټایم بوتلي وي او په ټایم سره ما چې کوم دی د ښار زندګي اپناو کړې لکه په ښار کې حقیقت چې ټینشن یې زیاتې دي بیماریان یې زیاتې دي آلودګي د هر څه دي خو د جدید دور د مقابلې دپاره او د جدید دور دپاره د ځان تیارېدو او سره د خپل ماشومان چې کوم دي کوم را روان نسل دي د هغې د تیارۍ دپاره لازمي څه دي چې مونږ
د ښار او د ښار چې کوم فیسیلیټیز دغه واخلو. یو کالر ته ورځم، ټایم هم را سره شارټ دی، خو خیر کالر ته ورځو زر تر زر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي. خوشحال سکیه سکیه سخی زمان څرنګه یې؟ زه خو بالکل خوشحال یم. څه ویایې؟ جی دا پښتنه کوي چې په شلا کې په لاو باندې ماستر شي په ګوري کوله ولا په کې را بیا ته چې کی سبا کوته یو ټکی یا په پیسې ته نو شي مې په باندې چې کولار دې کوي په یا تاسو فرضیه دې وړي ورته نه یو خلک حقیقت دی، حقیقت خبر visto se pura repa da mone poi per costina o che penso la vedi vedi che una faccia dai di carica belsi me piedi uno di carica harse che fa clave il capote di so harsi non la quel cavola che viene carsi e te che da come poi de te che te sicuriasa che io te che la umane حقیقت خبره ده چې بده باندې چک اینڈ بیلنس وسوتلای شي. حقیقت دی چې مطلب کوم سکولونه، کالجونه، هسپتالونه څه شي دي، نو هغه هر څه شي چې کوم د دې خلکو بس صرف بنا انعام جوړ کړي دي. صحیح خبره ده، حقیقت خبره ده، ډېره بهترینه خبره ده وکړه او ډېر حقیقت ته وویلای. ډېره معنا ده کو. تانک یو سخی، تانک یو چې کال دی وک. ها بالکل لکه څنګه چې سخی ورور د خبره وکړه، نو زه د دې خبرې سره 110% چې کوم دی اګری یم. وجه دا دی که تاسو سوچ کړی وي زمونږ په دیهاتونو کې، زمونږ په علاقو کې، جنید وایي مونږ سره دي، زمونږ چې کم دور دراز علاقې دي، کم د کلو علاقې دي او کم زمونږ مرج ډیریا دي، په دې علاقو کې د ژوند چې کم بنیادي ضروریات دي د هغې هم فقدان دي. وجه نه به تاته چېرته د صحت حوالې سره داسې څه میلاو شي چې مطلب ته وایي چې او یار حقیقت دی د صحت دلته ښه فیسیلیټیز تاته ایمرجنسي بیس باندې هم تاسو ته چې کوم بي ایچ یوز دي، کوم هسپتالز دي، یا کوم بنیادي صحتي مرکزونه دي، په هغې کې به تاله سټاف نه میلاویږي. که سټاف میلاو شي نو هغې سره به هغه اکویپمنټس نه وي چې تاسو ریکوري وکړي. نو په دې باندې ګورنمنټ چې کوم دی چک اینډ بیلنس هم ډېر زیات کم ساتي. او دې سره سره زموږ چې کوم بعض داسې ځایونه دي چې هغې نه خلکو خپلې حجرې جوړې کړي، صرف بس هغه تنخواګانې هم پې اخلي، تنخواګانو سره سره چې کوم دی بس حجرې ته جوړې دي، میلمانه او چا چې کوم دی مال مویشي پکې ساتي. او داسې زموږ سکولونه هم، زموږ د سکولونو چې کوم لیول دی نو هغه هم په دې اندازه باندې دی. لکه څنګه چې سخي به خبره وکړه، حقیقت دی چې نه ټیچران ځي او نه څوک تپوس کوي. او بعضې سکولونه خو داسې دي که نه چې که چېرته مطلب هلته خلک لږ شور کوي یا مطلب راوځي چې یاره دا څه دي، سکول زموږ په علاقه کې جوړ دی، زما ماشوم د بې تعلیمه پاتې کېږي، زما استاد دا حق دی چې په دې اجتهاد هم وکړو، په دې باندې اپلیکیشن ورکړو. زموږ هم سخي به دلته ډېره زیاته کمزوري ده. که زه دا خبره ته وکړم چې زموږ کمزوري دا ده چې زه که د مو سکول شي مطلب ټیچر نه وي یا صحت مرکز شي مو سټاف نه وي، نو زه بیا چې هو بس خالي جون سره خبرې تېرې وکړه دا ډېر ظلم دی، حکومت نه کسیوا ده، دا د مو د تو ها حق جوړېږي چې به دا هم د یو اپلیکیشن ویري کی هغه هم د چې کوم تو ستړي چو نو ستو هغې ته اپلیکیشن وکړه چې د مو صحت مرکز شي چې کومه د سټاف نه رودریني، سټاف حاضري نه کوي، وته د دویې کامیدو دا هر څه وکړي. او دې سره سره د ایجوکیشن حوالې سره که زه د تعلیم نو تو سره ایډیو چې کوم نوست وي هغې ته تاسو اپلیکیشن وکړئ چې د میره سکول ته سټاف نه رودرېمي، د چوټې ډېرې کوي، د میره د برشمونو ژوند بربودېږي، د مو د تو هم لږ حق جوړېږي چې لږ اوز اوچت کړي. بچار دو چې هر سړی دا خبره هایلایټ کړي په دې خبره باندې خبرې هم وکړي. لاست کالر ته ورځم بیا بلای ختمېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي. زه شکر دی الله. څوک دی خور؟ فرح خان. څنګه یې؟ زه خو بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله. فرح راته ووایه د ښار او نو څه به راته وایې؟ د ښار او د کلي په خلکو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغه څنګه؟
په دې پکې فرق دی چې د کلي خلک لږ شان وروسته پاتې شوي دي. یو خو ماشاءالله ایجوکیټډ ښه ډېر دی که نه، خو دلته ما ورته توجه نه ورکوم. ښه مقام ښه ډګریګانې مې اخیستي دي، هر څه یې کړي دي، خو دې ته د کالجونو کمی دی، حقیقت دی. دې ته د یونیورسټیانو کمی دی. د کلي خلک هم دومره ډېر انوانه ډک دي که نه، که هغه جینکۍ دي که ځوانان دي، خو لږ شان حکومت د طرف نه هم څه نه میلاوېږي. موږ خپل هم ځان کوالټي پکې نه راولو، شاته پاتې شوي یو. چې یو انسان په یو کوټ باندې کښېني، هغې وایي چې دا ولې ناست دی، غوسه ورله پرې ورځي، بغض ورسره ساتي. خو د ښار خلک زموږ نه په یو هغه کې نه دي، خو صرف په تعلیم کې رانه مخکې شوي دي او سهولت دی ورته. ولې دی ورته چې هغې خپله هم تکړه دي، حکومت د طرف نه ورسره هر څه کېږي. حقیقت خبره ده. او هغه خلکو ته که دا وي که نه چې هغه د فیسیلیټیز زیات وي، نو په هغې وجه باندې هغه ایډوانس دي. نور د کلي د خلکو نه هغه ذهین نه دي. د کلي خلکو ژوند پسې نه شي رسېدلی. د کلي یو ښکلی ژوند دی، کلاو علاقې دي، کلاو ماحول دی، صفا ماحول دی. ښار ښکلی دی، خو لږ شان بندونه هم پکې ډېر دي، بیماریان هم پکې ډېرې دي. صرف د یو خبره رانه مخکې دی چې ښار کې سهولت دی. حقیقت خبره ده. او د اے آی باره کې دې چېرته اورېدلي دا ارټیفیشل انټلیجنس چې کوم دی؟ یا عدنان بھائی نن سبا خو داسې اے آی جوړ شوی دی که نه، چې خبره به دا شان نه وي، کلي به یې بل طرف ته وي که نه. او لکه یو خبرونه جوړ کړي، ځان نه جوړ کړي چې پلان کې ځای کې دا ما خپله ډېر کتلي دي که نه، خو چې بیا پسې تفسیر وکړي، معلومات پسې وکړي، خبره به دا شان نه وي چلېدلې. هغه بس صرف د ځانه. ډېره مننه دې کوم، ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې فرا. تhank you. یو شعر به تا ته ډالۍ کوم. جی 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 ارشاد. زه لکه روجا در پسې تږې یم، زه لکه روجا در پسې تږې یم، او ته لکه اوبه را باندې خلک دي. مننه، تhank you. ډېره مننه. زوی خوان ته ډېر ډېر سلامونه، او تا ته ډېر ډېر سلامونه هر کله. مننه، thank you فرا. thank you for your ستا د کال، او ډېره مننه دې کوم. فرا خور هم ډېرې بهترین خبرې وکړې. موږ د فیسبوک چې کوم لایو دی هغې ټایم موږ سره ختمیږي، نو زه به کوشش کوم، خو ما سره مزید مخکې ټایم نشته دی. یو زو عرفانه کلام ته هم، او زه د فیسبوک د لارې نه غواړم د نه اجازت. د خدای په امان. زموږ تاسو په ریډیو پروګرام